السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځو د مقاماتو تفصیل ته. دریم چې کوم مقام دی د سن و عبی سحریکه پر ترتیب باندې مقام عجم دی چې عربي نوم یې مقام عجم دی او په بل نامه جهارکا هم ورته ویل کیږي او د فارسي خلک چهارګا ورته وایي. مقام عجم په کومو ځایو کې استعمالیږي؟ ځای د استعمال یې کوم ځای چې الله تبارک وتعالی د خپل قوت، د خپل لویوالي، د خپل عظمت، د خپل جلال، د خپل کبریایي اعلان په کوم آیت کې کوي، مقام عجم د هغه دپاره یو مناسب مقام دی. دا علوم چې دی دې ته علم الاصوات ویل کیږي یا علم اللهجات. خصوصا په جامعة الازهر کې چې کوم خلک پر علوم القرآن یا پر علوم القراءات باندې تخصص کوي، نو هغه که د یوه طرفه پوره علم تجوید مکملوي، بیا علم قراءة السبعه الشاطبیه، بیا علم قراءة الثلاثه الدره، د هغه سره سره علم الوقف والابتداء، د هغه سره علم رسم خط عثماني، د هغه سره سره علم الفواصل، د آیتو علم چې قرآن مجید کې څو آیتونه دي، عند المکیین څو دي، عند المدنیین څو دي، عند الکوفیین څو دي، عند البصریین څو دي، عند الشامیین څو دي، او همدارنګه علم الاصوات ورشي و هغه خلکو ته چې د علم سره مناسبت وي. دا مقام هم دغسې درې درجې لري: قرار، جواب او جواب الجواب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به د مقام عجم چې په فارسي ورته چارګا او یا جهارکا وایي د هغه مشق به وکړو. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. شيخ شحات زي والدي شي مشهور ذلك: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. صدق الله العظيم.